کې دا ګولۍ دا چې لاړه نو دا به چېرته پرېوځي د چا په کور به ناتار وي دا سوچ موږ لږ چته کړی دی علي د پیغمبر په سنتو کې ده د پیغمبر په خپله باندې 11 ودونه کړي دي لوڼې واده کړي دي ملګرو له ودونه کړي دي د دې شي نه بلکل چې موږ کې د میاشت مخکې نه په کورونو کې د هغې دپاره ډګ راوړی دی او شروع یو نو آیا موږ د پیغمبر د سنتو تابعدار یو که موږ د پیغمبر د سنتو پورې ټوکې مسخرې کړو خدای ته به ودرېږو الله له به جواب ورکو هر فزاري هر کس ته دغه پیغام ورکو چې خدای ته وګورئ الله خوشحالي تاسو باندې راوستله ولې الله خفه کوئ بیا الله په دې قادر دی او دا کولی شي چې دغه خوشحالي د سبب د نقصان وګرځئ الله په دې قادر دی چې دغه خوشحالي د پریشانۍ سبب وګرځئ نو الله نه دې خفه کول پکار په خپل غم په خپلو خادو کې الله نه دې خفه کول پکار او بیا که موږ خادو ته وګورو نو خادي نکاح دا د پیغمبر سنت دی نکاح د پیغمبر سری سنت دی او ما ورته د هغه نکاح په دوران باندې هوایي فایرنګ وشروع کړو او بیا دومره کوو الان کې دا ګولۍ دا چې لاړه نو دا به چېرته پرېوځي د چا په کور به ناتار وي دا سوچ موږ لږ چته کړی دی یا دا موږ سوچ کړی دی چې دا یو کالټوس چې مطلب په 200 روپۍ باندې دی آیا دا زه الزومه نو د دې به الله له څه جواب ورکړو یا که دا ګولۍ په چا پرېوتېدله او هغه د دې نه وفات شو مړ شو الله مخې ته چې زه ودرېږم څه به کومه یا که زمونږ مثال معمولي د یو بل سره توتو مې راله نو مونږ وصله نږدې ایښې ده او بیا بعضې موقعو کې داسې وي ورته مشران ورته هم وایي سوکوله مه خو هسې وړځوه نو کوم مثال ماشومان دي هلکان دي پوه نه دي او د نکاح وکړه د بیا به درله څوک صفا کوي او یا که مثال موږ د تاسو وګورو بل طرف ته خادي ده او ما ورته د مخکې د میاشت مخکې نه په کورونو کې د هغې دپاره ډګ راوړی دی او شروع یو نو آیا موږ د پیغمبر د سنتو تابعدار یو که موږ د پیغمبر د سنتو پورې ټوکې مسخرې کړو خدای ته به ودرېږو الله له به جواب ورکو هر څه ګورې الله کې دا به درته ووایي خو خوشحالي غواړو نو په دین کې به چلېږو او که وایو چې موږ به خوشحالي م غواړو بېدیني به هم کوو دا چې کېدی نه شي لږ خوشحالي به تا ته شیطان درکړي خو ورپسې به داسې بیا نقصان به وي یا به پریشانه وي نو کم نارینه دي کم هلکان دي کم زنانه چې هغه په دې لو لعب کې او په دې شي کې ملوث وي او په دې کې خپله خوشحالي غواړي او لټۍ یې پکې نو هغه د یادو ساتي خوشحالي په دې کې نشته دی خوشحالي د پیغمبر په سنتو کې ده د پیغمبر په خپله باندې 11 ودونه کړي دي لوڼې واده کړي دي ملګرو له ودونه کړي دي د دې شي نه بلکل چې موږ تاسو یو د هوایي فایرنګ نه بل په خپلو خادو کې د دې فضولو څیزونو نه چې هغه کټیب شو کډک شو یا نور رسمونه او رواجونه چې د هغې په وجه باندې بې پردګي په کور کې کېږي نو چې موږ تاسو د دې نه ځان وساتو